أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سورة الأعراف 170 نمبر آیت. په دې آیاتونو کې په دې 170 نمبر آیت کې د هغه خلکو د پاره خوشخبری ده چې کوم خلکو په تورات باندې عمل کړي. نو الله تعالی وی والذین یمسکون بالکتاب، او هغه کسان چې هغه منګوري لګول په کتاب باندې. منګوري لګول نه مراد په تورات باندې کله عمل کول، او د کتاب نه مراد کتاب د تورات ته مراد دی. نو بیا به مطلب دې چې هغه يهوديان او هغه بني اسرائیل چې د تورات په احکام باندې کلک عمل کړی دی، واقاموا الصلاة او قائم کړی دی مونږ. د تورات ډېر احکام دي، خو په ټولو احکامو کې د هغې ذکر ونه شو، د مونږ ذکر ته وشو چې مونږ یې قایم کړی دی. د دې وجه دا ده کوم چې د یو حدیث مبارک نه هم معلومیږي چې کوم خلک په آسماني کتاب باندې عمل کوي، د آسماني کتاب باندې عمل کوونکو خلکو علامات دا د مونږ پابند دي. موږ په خپل ټیمونو باندې په خپل شرایطو باندې د صحیح کوي، او دا د خلکو علامات چې کوم په آسماني کتاب عمل کې د دینداري ثبوت. دویم کوم سړی چې 5 وخته مونږ کولی شي، ګرمۍ یخنۍ کې به ستړی کې بیماری او دا 5 وخته مونږ کوي، نو دا سړی په نور احکام باندې هم عمل کولی شي، په اسانه باندې کولی شي. او چې کوم کس مونږ پابندۍ باندې نشي کولی، یا یې داسې کوي چې څه کوتاهیانې پکې کوي، څه فرایض او ارکان تی پریدي، اسانی پکې لټای د موسم په اعتبار سره، د ګرمۍ او د یخنۍ په اعتبار سره پکې اسانیان راولي، نو دا خلک باقي کتاب باندې هم عمل کولی نشي. نو موږ چې ذکر کړو، موږ کې دغه حکمت په بنیاد باندې د تورات ټول احکام ته مراد دي. خو تورات په احکام باندې عمل هغه څوک کوي چې د موږ پابند دي، موږ پابند نه په احکام باندې عمل نه کوي. ان لا نضيع اجر المصلحين، یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د نیکانو خلکو. مصلح اصلاح کوونکې روغ سړی چې عمل یې روغي. الله تعالی دې خلکو سره وعده شوه چې تمره خلک هغه خلک چې محنت کوي، مونځ پابند دي، د کتاب په احکامو باندې کلک عمل کوي، دا دومره خواري محنت الله تعالی د دې کسانو چرته هم ضایع کوي نه. نو چې نه ضایع کوي، نو څه به کوي؟ د دې پوره بدله به ورکوي، او د احکامو بدله په دنیا کې هم ملاویږي، په قبر کې هم ملاویږي، په آخرت کې به پوره ملاویږي. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم. دې ځای کې د بني اسرائیلو بل واقعه ذکر کوي، کوم چې سورۃ بقره کې هم تیر شوی ده. الله تعالی وايي وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، په هغه وخت چې موږ اوچت کو غر. نتقنا خپل معنا ده یو شی راخکل او دغه نه بعد اوچتول. دا واقع په سورۃ بقره کې چې کوم ذکر تر شوی دلته کې ورفعنا فوقهم الطور، د دې د پاسه نه موږ د کوه تور غر شت کړو. دلته کې نتقنا الجبل. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نتقنا په معنا د رفعنا سره دی، موږ اوچت کړو. دلته کې کوه تور ذکر شیو، دلته کې جبل دی. نو دغه غسلی نوم ذکر شوی، دغه نوم نه ذکر شوی. مراد نه دا چې تور نه مراد د جبل غر ته مراد دی، دا تور د یو غر نوم دی په شام په طرفونو کې. نو الله تعالی و دې باندې غار اوچت کو. دا واقعیت بقره کې الته کې په تفصیل سره تیر شوی. دا غیلن حاصل دادی چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام نه د آسماني کتاب مطالبه کړي و چې موږ آسماني کتاب راکا. د فرعون د ظلم او د غلامۍ نه الله خلاص کړو. اوس موږ ته ولې چې په آسماني دین او شریعت باندې صحیح عمل وکړو، او دغه لپاره موږ آسماني کتاب راوړو. موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو، الله تعالی کوه تور ته وغوښتو. د سوریخ شپې او ورځې د اعتکاف کولو نه بعد الله تعالی موسی علیه السلام له تورات ورکړ. تورات چې موسی علیه السلام راوړو، کولاري کو احکام دې ته واورول. نو ډېر احکام به کې دسي وجر دي خوښ نشو، هغه دومره آسان نو، سره ګرانی لرله. ځینې احکام به کې د دوی د رواجونو خلاف او د عادتونو خلاف. نو دوی داسې نه کوله چې خپل عادتونه خپل صلاحیتونه د دې آسماني کتاب سره برابر کړي، بلکې کتاب یې راغوښتل خپل ځان سره برابر. نو په کتاب باندې اعتراض
او وی ویل چې دا کتاب موږ نه منو دا احکام موږ د منلو قابل نه دي مخکې یو واقع دا در شو چې په کتاب باندې اعتراض داسې وکړي چې دا کتاب زموږ یقین نه راځي طرف الله درکړي او زموږ اب علمونو چې کله یقین نشي دا غي د پر اویا کسان مخکې واقع در شوی دا موسی عليه السلام په تور د بوتل الله تعالی غي ته خپل باندې او جزاء الله يم د کتاب ما ورکړي دي هغه واقع تر شوی د چې دی باندې اواز وشو دی بیهوش شو دا غي نه بعد یو واقع د خبري واوریدلې اول دوی دا وینا وشو دا غي نه بعد دی باغی کې چل ول شروع بدا چې مونږ الله تعالی ونریدو او دا خبري خو دې خبر د چا وي مونږ په شوی نه یو به اعتراض وکړو اعتراض نه بعد الله تعالی دې دغه کې مړ به د موسی عليه السلام په دعا سره رجل چې کله دغه باندې وزر د دوی ختم شو او هغه مشران دا ومنل چې دا کتاب الله ورکړي دا غیر بعد وی انکار وکړي دا کتاب ګران دی زموږ د منل قابل نه چې کله انکار دی وکړو نو جبرائیل علیہ السلام راغی کوه تور غار یو چت کو بکم زګن کې چې بنی اسرائیل دیره وسیدل داغه بسرونه باندې دا غرو چتونی او دې ته ویل چې دا کتاب نه منئ دا غر باندې درچ او که یې منئ نو بس غردن لري کومه نو دې ځکه کې هغه واقعیت اشاره ده په دې واقعه کې ځینې سوالات شته سوالات دا دي چې بنی اسرائیل تورات نه مان جبرائیل السلام په دې باندې غارو چت کو د پسر باندې ولونی چې کدا تورات تاسو نه منئ نو دا غرم په سر درچ دې ټول په سجده باندې پرې وته توبې وستلې ورسته به ځنې بخپله خبره ټینګ وزنې بیا گمراه شو بیلار شو سوال دا د بقره په اخر سر کې منګ ویلې چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی په دین کې بچا باندې زبردستی نشته او حق او باطل الله تعالی واضح کړی دی نو بچا باندې ته زور نشي کولای چې په زور په ایمان راوړي چې یا به وجنم یا به مسلمانېږي دوه خبرې دسته نشي کولای دې ځکه کې مونږه واوریدل چې الله تعالی د جبرائیل سلام ته وینا کړی او جبرائیل سلام په دې باندې غارو چت کړه په ساری ولنی وره نو ښکارا خبر ده چې کتاب په زور په ومانو دا یو سوال چې اړ دې دوه منځ کې تضاد شته او کنيشت د دې دوه احکام او دوه واقعیت منځ کې استضاد نشته کم بقره کې شمن ویل چې لا اکراه فی الدین په دین په منلو کې زور نشته دی ناغه حکم په بار د کافرانو کې چې کوم سوچ کافران دي نو سوچ کافرانو ته نشي ویلې چې یا مسلمانېږي یا به وجنم د څه نشي ویلې بلکې هغه د لپاره درې اپشن دي یو دا چې اسلام قبول کړي زمونږ ور بشي دویم نمبر که اسلام نه قبلې نو ته خو کافر دا زمکه او دا مخلوقات الله تعالی دا خلکو د لپاره پیدا کړي د کوم خلک الله تعالی بندګي کوي او ته نه کې ته باغی ته د سکار وکړه چې مر اورد اسلام خو ته بس مسلمانان ته ټیکس ورکړي جزیه به ورکړي په دې خاطر باندې چې مسلمانان دغه ټیکس او جزیه په وجه باندې اقتصادي قوي شي او د دیاړو مزدورو د مجبورون خلاصي هغه ته الله تعالی صحیح بندګي وکړي نو ټیکس په دې باندې څه وترل شي چې د دوی اقتصاد ته پکې شي چې د دوی روزګار هم خراب نشي د دې ژوند هم متاثر نشي او د دې سره سره دا غینه دومره معاوضه او دومره ټیکس مسلمانانو ته ورکوي چې مسلمانانو اقتصاد به خشي دا شرعي حکم دی بیا کدا د څه کوي چې نه اسلام قبلې نه جزیه ورکول ته جوړلې نو بدرېمه مرحله کې بیا د جهاد کول اعلان د جدي سره به جهاد کیږي ځوانانو سره به جهاد کیږي او د دې د غزمکه خاوره باندې به اسلامي نظام قائمول غواړي نو بری صدور درې وانه اپشنونه چې ته وګوري نو دا خبره ته واضح شول چې یو دم په اسلام قبولول باندې مجبور نه شو کفارس کړي ته دا نه ویل شوی د ټیکس او د جزیه دا چانس ول نه ورکړي بیا موږ ویل چې او به دې باندې زور وشو خو دې سره دغه چانس چې کړه ورکړو معلومي کې دا چې یو دم دی په اسلام باندې مجبور نه شو جنگ به د چا سره کېږي جنگ بر دوی د جنگي خلکو سره کېږي هغه خلک چې کم جنگي صلاحیتونه لري هغه سره جنگ کېږي او دغه د اسلامي نظام قائمېږي خو چې کله اسلامي نظام قائم شو نو په اسلامي نظام کې دنه زنانه چې کمی کافرانی سپینګری عام خلک چې کم معمول مطابق ژوند تیری خپل روزګار کوي چا په کار نه لري اسلام دغه خلکو د وجلو اجازه نه ورکړي بیا هم اگر چې کافرانی د وجلو اجازه نشته تنګولو اجازه نشته دی بلکې دغه خلکو عزتونه او مالونه به د سیره کسان د مسلمانانو د عزتونو غوښتل کی اموالهم کاموالنا ودماؤهم كدمائنا داغي مالونه داغي عزتونه زموږ د مسلمانانو د مالونو او عزتونو په شان د کوشش محفوظ وي اسلامي حکومت به د هغه حفاظت کوي دفاع کوي نو دغه سوال حل شو اوس دې ځکه کې بنی اسرائیل باندې غارو چت شو نو بنی اسرائیل باندې بدی وجه باندې کې غار نو چت شوی چې تاسو اسلام قبول کړئ
او کنه قبل وینو غړ درغه بلکې د سینو بلکې د دوی احکام د مسلمانانو نه بدل ولی د دوی احکام د ارتداد دي د مرتدین دي ارتداد دي ته ویل کېږي چې سړی مسلمانۍ به کافر شي ورسته کافر شي په اسلام اعتراضونه وکړي کافر شي نو د مرتدین احکام بدل دي شریعت کې او دغه مرتدین باب الارتداد کتابونو کې چې کوم باب دی باره کې دی هغه داسې دی چې دا خلک به ونیولی شي زمونږ په شریعت کې او دا خلک به جیلونو ته واچولی شي د دوی سره به علما به راوستلی شي د دوی چې په کومه ځای کې اعتراضونه دي هغه اعتراضونه به ورله حل کړي نو که دوی اصلاح شو به درې ورځو کې خو ټیک ده که اصلاح نه شو بیا د دوی قتل شته وژلی کېږي به او دغه شان ده کې تعزیرات په اسلام کې اسلامي تعزیرات چې سړی جرم وکړي مثال په طور باندې غلای کړې ده د هغې دپاره حد دی چې کم د 10 دراهمو ته ورسېږي چې د 10 دراهمو نه کته نو هغې دپاره تعزیر دی دغه شان ده کې د زنا خپل شرعي حد دی چې اسلامي نظام موجود دی چې اسلامي نظام نه موجود نو مسلمانان هغې ته تعزیر ورکولی شي دغه شان نور جرایم او ګناهونه راواخله نو دغه تعزیرات د په اسلام کې ثابت دي نو اسلام داسې نه ده چې سړی مسلمان دی د هغې نه بعد چې څه کوي نو خپله خوښې ده د لیبرالایزم عقیده ده چې هر انسان شخصي ازادي لري چا باندې به کار نه لري اسلام د داسې فارمولې اجازه نه ورکوي بلکې اسلام داسې وایي چې تاسو کې چا یو منکر ناجایزه ولیدله په لاس باندې به سموي چې په لاس یې وس نه کېده نو وینا به ورته کوي که وینا وس یې هم نه کېده حالات ډېر خراب و بیا به د کرکه او نفرت په ډکې ساتي دغه روایتونه پته لګي چې په اسلامي معاشره کې دننه د جرایمو اجازه اسلام قطعا د اجازه نه ورکوي البته اسلام په قبلولو کې بیا مسله شته چې یو دم به څوک په اسلام باندې مجبوره کېنه نو دې ځکه کې د دوی احکام د عامو کافرانو غونته کې نه دي بلکې د مرتدینو مجرمانو احکام دي کأنه ذلة گویا چې دا یوه سایه وه به دوی باندې د غر په سر باندې داسې نیولې تا به چې په دې باندې سایه راغله داسې په دې طریقه باندې پې نیوی شوې وه وظنوا د خلکو ګمان کاو انه واقع به چې یقینا دا غر په دوی باندې راپرېوتونکی دی وظنوا او د بني اسرائیلو ګمان کاو انه چې یقینا دا غر واقع بهم راپرېوتونکی دی په د بني اسرائیلو باندې دومره حتی خبره ورسېده یقینا هغه چې اوس هم الله معاف کوي نو به دې غر هم وژني او د دې لاندې هم چقوي نو الله وایي خذوا ما آتیناکم بقوة موږ ورته وویل چې ونیسئ هغه کتاب چې موږ درکړی تاسو ته په طاقت سره طاقت سره نیولو معنی دا چې ټول احکام باندې عمل وکړي او به ځینې احکامو باندې عمل کول ځینې باندې عمل نه کول دا په طاقت سره نیول نه دي نو ټول احکام یې عملي کوي واذکروا او یاد کې ما هغه څه فیه چې په دې کې دي لعلکم دې دپاره تتقون چې تاسې پرهېزګاران شي دې خلکو توبه وایستله ټول به سجده باندې پرېوته دغه ټیم کې اسلام او تورات یې ومانو خو څه زمانې تېرېدلو نه بعد بیا ځینې خلک پکې بیا ګمراهو لپاره